خو چې څنګه صوبیدار اجي خبره وکړه چې موږ دلته 2 غنټې انتظار وکړو نو زه چې کوم دي سهار 8 بجو نه د ستاسو په انتظاماتو کې لګیا وم او ما سهار موږ نه بعد د شوی یم او دغې نه بعد چې کوم دي دا را پاسېدلې یم انتظامات مې کړي دي نو ما هم خوب نه کوو د ستاسو انتظار مې کوو د ستاسو په میلمستیا کې لګیا وم دغې نه بعد زمونږ ډېر درانه قدرمن غیرتمند مشران چې چا خبرې کول غوښتل خو دلته چې کوم دي ټایم کم و زمونږ سابقه سینیټر صاحب عبدالرشید صاحب هغه هم خپل ټایم مالا وقف کړو دغه رنګې چې کوم دي زمونږ نور د وزیرستان ملګري نور ډېر مشران پاتې شو خو بهرحال خبرې ډېرې دي او موده یو ده او موده دغه ده چې کومې خبرې دلته وشوې چې مونږ نه میلیټري اپریشن منو او نه ډرون اټیکس منو خو د هغې لپاره له عمل باندې ډېرو ملګرو خبرې وکړې او په هغې باندې به اوس زه راځم زمونږ دروند ملګري د اپوزیشن نه راغلي دي عدنان وزیر صاحب ریاض بھائی د کورم نه مونږ هغې ته د زړه د کومې نه د زړه درزوي نه هرکلی وایو په خیر راغلی ستړي مه شئ عدنان بھائی خبره وکړه چې د ایکشن ایډ آف سیول پاور چې څنګه ما پهله تقریر کړو په پهله تقریر کې ما دا ویلي وو چې دا به درته انشاءالله په پهله کیبینټ کې الوزوم او په پهله کیبینټ کې مې په پهله ایجنډا باندې راوستو په پهله ایجنډا کې مې الوزولی وو دغه دلته اوس مسله سره مسله دا ده چې په دې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور کې تقریبا 970 دهشتګرد چې دی ورته دهشتګرد وایي هغه کسان چې کوم دي دی په مختلف ځایونو کې پټ کړي دي ډیټینشن سنټر ورته وایي د دې په نگرانۍ کې دي ما ورته 3 ځل لیټر وکړې ځکه چې د های کورټ چې کومه فیصله ده هغه فیصله دا ده چې څنګه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور موږ واپس واخلو اوچتې کړو نو ډایرکټ به چې کوم ډیټینشن سنټر دي دا به سب جیل ډیکلیئر شي او د هغې نگراني به چې کوم دي صوبایي حکومت او زموږ پولیس ډپارټمنټ کوي نو اوس چې زه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور د سپریم کورټ نه یا چې کوم دي د های کورټ نه واپس اخلم او په هغه ټایم باندې چې کوم دي دا وډرا شي او دغه سب جیل ډیکلیئر شي او ما ته دا پته نه چې په 970 کسانو کې دننه څوک دي 3 ځل مې ورته لیټر وکړل د صوبایي حکومت د طرفه ما ته هغه ډیټیل نه راکړي دا 970 دهشتګرد نه تاسو ته پته شته چې څوک دي نه صوبایي حکومت ته پته شته چې څوک دي نه جیل انتظامیه یا زموږ چې کوم ہوم ډپارټمنټ دی هغې ته پته شته چې څوک دي په دې کې به مسله صحیح چې کومه بیانیه د پیله ورځې نه دوی جوړه کړې ده زما خلاف چې دا د دهشتګردو ملګری دی نو چې هلته نه مونږ څنګه دا ایکشن نیډ آف سیول پاور واپس واخیستو دلته دي دا 970 دهشتګرد پرېښول یا چې کوم پکې ملګري دي هغه یې پرېښودل او سبا چې کوم دی هغه لیټر ګرځي چې دا وګوره مونږ درته ویل نه چې دا د دهشتګردو ملګری دی خپل ملګري یې وځغلول خو چې کله ما سره د 970 کسانو لیست وي او دې ما ته هغه کسان حواله کوي او زه ورته ټیک مارک کوم چې او دا دې راته حواله کړی دی دا دې راته نه دی حواله کړی نو زما سره به قانوني جواز هم اخلاقي جواز هم زه به ورته وایم چې وروره دغه چې کوم دی زما سره ماله دې حواله کړی او دا دې نه و حواله کړی بهرحال یاره په ما کې شته نه الحمدلله زه صرف یو د الله نه یېرېږم نور چې په ځمکه باندې څوک ځان ته خدای وایي پرون مې ورته هم چې کوم دي خبره کړې ده نن ورته هم وایم سبا به ورته هم وایم چې زما رب یو دی او ته چې هر څومره دلته ځان ته خدای ووایې دا به فرعون هم ویل او انشاءالله پرون دې خلاف وم نن دې خلاف یم سبا به دې خلاف وم انشاءالله زما درنو قبایلو نن خصوصي توګه باندې دا جرګه زموږ چې څومره د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي هغه ټولو پارلیمنټریان چې هغه د هرې پارټۍ نه دي د هغو په مشوره باندې دا لویه جرګه نن موږ راغوښتې ده نن زه ډېر خوشحاله شوم چې کوم څومره مشرانو خبرې وکړې د ټولو نه اول خو زه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي والا بدماشان ولاړ دي د هغې په شدیدو الفاظو باندې مذمت کوم چې هغې کومه رویه ده ستاسو سره دلته وکړه او زموږ پارلیمنټریان سره یې وکړه دلته یو سپایي راپاسي او زما قبایلي مشر ته لاس ورکوي زما سپینګیري ته لاس ورکوي د هغه بېزتي کوي شرم درته پکار دی په دې وردی باندې چې تا اچولې ده شرم درته پکار دی ځکه چې په دې وردی باندې زما د شهیدانو وینه ده په دې وردی باندې زما د غازیانو وینه ده د ستاسو دغه رویه دا د بغیرتوب رویه هغه شهیدانو ته چې کوم دی دک او درد ورسوي د ستاسو دغه رویه هغه غازیانو ته دک او درد ورسوي چې څوک چې کوم دی زما دشمن سره جنګېږي هلته شهیدېږي هلته غازیان کېږي دې رویه په وجه باندې خلک د ستاسو نه نن نفرت کوي د ستاسو په دې رویه په وجه باندې خلک نن د پاکستان جنډې ته ودرېږي نه د ستاسو په دې رویه باندې خلک نن غرونو ته ختلي دي په بلوچستان کې او د خپل الګ د بیل ریاست ډیمانډ کوي دغه رویه ده که نه چې کوم نفرت پیلاوئ همدغه رویه ده چې نن په پاکستان کې امن نه راځي همدغه رویه ده چې خلک په بغاوت باندې مجبوره دي همدغه رویه ده چې خلک د ستاسو د مشراني نه انکار کوي د
تر کومه پورې به ستاسو دغه رویه صرف په دې وجه باندې چې دا زما مېلمانه دي او ته به یې ته بېزتي کې ته به ورسره بېشرمي کې او دا به زما نه منحرفه کېږي دا به ما ته بد رد وایي صرف د دې په وجه باندې شرم درته پکار دی په دې رویه باندې دا لویه جرګه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي کسان ولاړ دي کم د فوج کسان ولاړ دي په دې رویه باندې دغه لویه جرګه د دې شدید الفاظو باندې مذمت کوي ملګرو دا جرګه د ډرون اټیکس خلاف د ملټري اپریشنز خلاف راغوښتل شوې ده په ډرون اټیکس کې او ملټري اپریشن کې چې کم کولیټرل ډیمیج کیږي کم معصوم خلک مري کم زموږ ځوانان ماشومان زموږ باعزته باحیا باکرداره ښځې شهیدېږي دغه جرګه دغه ډرون خلاف راغوښتل شوې ده مسلسل لګیا دي د 2007 نه شروع دي تر ننه پورې ډرون اټیکس او ډرون اټیک نه منو او ډرون اټیک نه منو اوسه پورې یې وایي خو د دې نه بعد به یې عملي اقدامات کوو انشاءالله تعالی دغه جرګه دغه لویه جرګه د دې لپاره راغوښتل شوې ده تقریبا د 22 کالو نه مسلسل 22 غټ ملټري اپریشن د 14000 نه زیات انټيليجنس بیسډ اپریشن وشو اوسه پورې امن نه راځي چې دا کوم اختیار د ستاسو سره دی د دې جرنیلانو سره دی چې وزیر اعظم هم د دوی سره عدالت هم د دوی سره ټوپک هم د دوی سره ټینک هم د دوی سره آئین هم د دوی سره قانون هم د دوی سره صرف د سلو ورځو دپاره دی دغه اختیار ماته راکړي که امن مې درته رانه زه به قبایل نه یم د دې انټرسټ نه دی امن راوستل ځکه چې دا خو ډالري جنګ دی د دې پکې جیبونه ډکېږي دا به ولې امن راولي چې امن شو د دې کار ختم شو خو مونږ به یې راولو انشاءالله تعالی ټولو نه اول چې څنګه ما وویل چې په 100 ورځو کې به درته انشاءالله تعالی امن راولم خو که فرض که بیا څوک دا وایي چې ته وزیر اعلی یې او ته بې اختیاره یې نو زه خو په خپل انتظامي امورو کې با اختیاره یم خپل د پارټۍ په امورو کې با اختیاره یم خو چې یو کس د ټوپک په زور باندې د ډنډې په زور باندې د بند کمرو فیصلې دلته امپلیمنټ کوي د دې حل خو زما سره بل نشته خو یا یې چې کوم دي پرامنه احتجاج حل دی او یا به زم ټوپک راخره خو مونږ خو پرامنه جدوجہد کوو څنګه عدنان بھائی خبره وکړه چې مونږ هم ټوپک راواخلو نو په مونږ کې او په دا دهشتګردو کې خو فرق پاتې نه شو زمونږ ټول جدوجہد به دا قبایلو ځوانانو خاص کر تاسو ته چې زما څومره د پښتنو د قبایلو ځوانان دي چې د دوی دا کوشش دی چې تاسو په دې باندې مجبوره کړي چې تاسو غلط قدم واخلئ تاسو په انتشار باندې دوی مجبوروي دوی غواړي دا چې تاسو داسې غیر آئیني او غیر قانوني کارونه وکړئ چې څنګه د 22 کالو نه یې راباندې اور بل کړی دی داسې مزید اور راباندې بل کړي خو زمونږ جدوجہد به د آئین او د قانون لاندې زمونږ جدوجہد به د پاکستان د جنډې لاندې زمونږ جدوجہد به د پاکستان د قومي ترانې لاندې مونږ به د ریاست د هر یو اقدار د هر یو حکم د هر یو آئین کې د هغه چې څومره شیکونه دي د هغې لاندې کوو خو که بیا خامخا یو کس وایي چې زه آئین نه منم زه قانون نه منم او دا چې کوم دي زه د بوټ لاندې راولم نو بیا خو زمونږ سره مې اختیار شته که نه مونږ خو به هم یو فیصلې ته ځو که نه چې کم کس آئین نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم چې کم کس قانون نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم چې کم کس په ما باندې راځي نو بیا چې کم دی د پښتو روایت دی چې زه به چې کم دی د خپل ډیفنس اختیار زما سره وي زه به خپل ډیفنس کوم خو چې تر کومه پورې زما آئین او قانون دی تر هغې پورې به زمونږ پوره جدوجہد دي د آئین او د قانون لاندې به وي د پاکستان د جنډې لاندې به وي چې څنګه دلته تقریبا ټولو مشرانو خبره وکړه چې موږ مذاکرات کول غواړو د هغه خلکو سره چې د کمو خلکو د وجې دا حالات دي دا یوه ټرایي به پرې بله م وکړو د خپلو د دې مشرانو ځکه چې د جرګې فیصله او دا زمونږ چې کم پارلیمنټیرین دي د ټولو پارټو والا د هغو فیصله هم دغه وه چې کومه لویه جرګه ده د دې نه د یو ورکوټې جرګه بیا جوړه شي